اجي سے تپوس کی سرتور سر سرمونز کیږي کنه سرتور سر عزتمندو مونز د آدابونه خلاف دی د هر یو شي خپل ادبي لکه مثلا یو انسان دی اغله ته روټي ورکې ترکاری ورکې وریجی ورکې او لفافه کې ورته واچي نو دا یو طریقه ده او یا مثلا داسې په صف باندې ورته روټي وشیندې کېدي دا هم طریقه ده داسې خوړل کېږي بالکل خوړل کېږي د جمعات صف دی خو څوک هم داسې نه کوي لکه خیر دی د جمعات صف دی خو دسترخوان وغوړوه او لاس ورته ووینځه او یا مثلا یو سړی باتروم کې روټۍ خوري نو بس خېټه خو پې مړېږي که نه نه مړېږي خو څوک به مو لکه ظالمه تی بس هلته چې کوم دی داخله او خارجه امور داخله او امور خارجه په یو ځای کې یو دفتر کې وزیر داخله مې او وزیر خارجه مې په دغه ټایم کې نو داسې مه کوه دا بده خبره ده دکه شان عزتمندو الله ته داسې سرتور سر اودرېدل دا بې ادبي ده خو نور دا د مونځ د سړي ادا کېږي دا نه ده چې به دوباره بیا ټولو کلونو مونځونه راوګرځوي نو څه زمونږ مشرانو سره زیاتی کوي مونځ دې نه کېږي بس هغه سبا د سره راځي د جومات ته وایي مونځ مې نه کېږي څه لازم ځکه ټوپۍ خو نه په سر کوي هر سړی د خپلو بچو ته دا تعلیم ورکړي چې بھئی ځان سره یو ټوپۍ ګرځوه یا ټوپۍ چې جومات ته ځې په سر کوه جی دا تپوس کی څوک وایي د سلام مختلف الفاظو سره ورکوي عزتمندو عربي ژبه چې کوم دی عربي اصطلاحاتو سره هغه الفاظو سره کول پکار دي عربي ژبه ډېره نازکه ژبه ده بلکې هره ژبه داسې ده نو دی وجې نه د هغې حروفو خیال ساتل پکار دي د سلام صحیح طریقه دا ده السلام علیکم څوک وایي السلام علیکم نو یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام له یو ځل یو یهودي راغی داسې سلام یې واچو السلام علیکم سام یې لام یې پکې کټ کو نو د سام یو د بیمارۍ نوم دی موږ ورته مثلا وایو خدای دې سړسام کا موږ پښتانه ورته سړسام وایو سړسام کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر خفه شو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ول جواب ورکړو السلام علیکم وی پتا باندې دې سړسام بیماری شي مثلا پتا هم دې دا بیماری ولګي نبی اسلام ورته صرف ویل علیکا او دې السلام علیکم نو ځل دې علیکا پتا باندې دې نبی اسلام دا غینو معنا غوښتو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ګوره مام جواب ورکو کنه بس امدغه جواب مطلب هم دغه چې پتا باندې دي خدا بد لفظ مې په خپل خله باندې رانه واسطو بدا کافی وا هغه ویلي چې د مالا غزر الله وې دا د سکی نو د دینه پته لګیږي چې الفاظ بدلیږي نو السلام علیکم دا خاري سلام السلام علیکم السلام علیکم دا نه دی ویل پکار یو دا د انسان یو لفظ نشي ادا کولای به خیر دی خلی سخت ده فلانه دی خو قصدن یو لفظ غلط استعمالول دا صحیح نه دی نو د دې معنی بدلیږي وای سام موت تم وای مرګ مرشي السلام علیکم خدای دې زر زر مړکا نو د سینې دی ویل پکار جی بعضو ځایونو کې عزتمندو میټر نه لګېدلی یا میټر بند دي یعنی د غلا بجلی استعمالوي جوماتونو کې مې استعمالوي زموږ جومات والا ماشاءالله دې ثواب کې ټول شریک دي څه وخت کې دوی هم داسې کارونه کړي موږ ته ډېر وخت پته نه وه نو موږ ټول هم په دې کې شریک یو چې کله پته ولګېده بیا ما مخالفت وکړو نو عزتمندو د غلا سیز غلای قومي غلا بیا لوی غلای دا بجلی چې کوم دا او دا ګیس دا د قوم سیزونه دي امانتونه دي د قیامت پر ورځ د چا شانه معافي غواړي چې ستا یې سمې استعمال کړې ده بعضې کسان وایي په دا زموږ دپاره دي یو ځل یو جومات نه چا بجلي کټ کړې وه نو بس بیا یو کس رالی نو دا دلیل یې بیان کړو وایي دا جومات د چا دی خلکو د الله دی وایي دا بجلي چا پیدا کړې ده وایي الله پیدا کړې ده وایي ولګوه د الله بجلي د الله دې کور ته بس وایي الله پیدا کړي بجلي او د الله کور ته لګو خو د الله کور ته نه لګي خو ته ځان ته لګي د الله کور خو ګرمي نه کېږي د الله د کور خو سردي نه کېږي خو پاکستان کېږي که بالفرض یو ځای کې د چا مجبوري ده مثلا میټر یې لګولی دی او میټر ورته ضرور نه لګي هلته د ګیس ضرورت دی پخلی کول دي فلانې کول دي نو هغه له چې کوم دی که ګیس یې خرج کړو بجلي خرج کړه نو بیا د یو وابډا والا دوه کسانو سره مشوره وکړي چې بهی زما دومره سیزونه دي د دې څومره بجلي خرج شوې ده هغونه روپۍ دې راوالي او یو سرکاري اداره کې دې جمع کړي ځکه بعض وخت مجبوري وي یو سیز میټر نه لګېدلی او هلته انسان ته د ترکاري ضرورت دی یخني ده سړی مړ شوی دی اوبه وله ګرموي
نو څه ضرورت وي کنه نو کوشش کول پر گاونډیان نه پکار دي کني چا خرج کړه نو داغي په مقدار باندې پیسې به حکومتي او اداره کې جمع کی جی پاسې گئے وځي ودرګ سحر سړی بیماری کنه چې اذان आवाज وو جمعه تر کوټه کې موږ کی کنه یو انسان دی بیمار دی وی بیماری په حالت کې کور کې مونږ کیږي کنه کیږي او کیږي قران پاک کې لیس علی المریض حرج مریض باندې سبب نشته دی چې عبادت او دي شزونو کې کمزورې شي او نه کوي نو الله رب عزت هغه پر رعایت راوړي دی بیمار سړی پکور کې بالکل مونږ کیږي اذان اوري او کنا اوري دي سره د دې تعلق نشته دی خو چې انسان ته عذر دی مریض دی نو مریض سړی پکور کې مونږ کولې شي په هسپتال کې کولې شي یا او چې قبلې ته مخې قبلې ته کولې شي چې خوځيږي نو مثلا بیماری زیاتیږي قبلې ته مخ نه همي کولې شي چې او دس نشي او دس کولې شي همي کیږي او دس نشي کولې داسې حالات انسان باندې راشي او نه د تیمم اسباب موجودي هم مونږ کولې شي مریض لپاره ډېر اساني ده جی جناب ماشاءالله شاباش یو سړي چاله پیسې ورکړي چې بھئی دا پیسې یو فلانی له یوسا نو دې ته ویل کېږي امانت او امانت کې عام اصول دا دی چې کم امانت سیستا چاله ورکړو او دا هغه پکې څه تعدی نه ظلم نه کړي هغه پکې خپل طرف نه سزیاتې نه کړي او دا غنه غسیز هلاک شونه دا د اصل مالک هلاکی لکه تا چا کر رسی دکان کې سیس کې غوستو دکان اوس وزیدلو دکان کې عام غلا او شو دا غسیزونه پکې لاړستان پکې لاړ نو ته اوس دا غنه تاوان نشي غستې چې مال د خپل سیس تاوان راغی وای هغه لاړ بغلا او شو کړ البته که چا تعدی کړي مثلا معلومه شو چې دا چا سره غل سره ملاو دی او یا قصدن مثلا تاول شی ورکو هغه بار د جمعات نه بار کې غوستو دلته موږ ترادن نشو نو دا اوس دا کمزوري ده د سیولې کول مخې ته به کې غوستې وي نو چې کوم ځکه تعدی وي تجاوز نو به الته تاوان غستې شي کې تاوان نشته د پامانت ځای کې دوی جی څنګه ورکی کرنسی په یو قیمت باندې خرڅول پکار دي کې مختلفو قیمتو سره گنجائش تا دا قانوني مسله ده شریعت ته وی چې کله د یو ملک کرنسی وي نو هغه یو ملک کرنسی کې چې کله یو بل سره بدله او یو طرف ته نوٹ زور دی او بل طرف ته خدي نو بس چې ار څنګه دی خودي کې به ته برابرۍ ساتي کمې زیاتې پکې ناروا ده چې کله کرنسی د بل ملک شو چې د هر ملک دا خو کرنسی ملکونه بدل شو نو پدې کې شریعت تعالی اختیار درکړي چې دا کمیزې تی سره خرڅول جایز دي چې ارسو قیمت دوانه کسان لګي البته قانوني مسله دا قانون دا منی کړی دي کرنسو والا چې به تاسو به قانوني ریټ باندې سیس خرڅوي مثلا د ډالر ریټ دی یو مثلا په 1.5 روپۍ نو بس هغه پابند کړی دي ټول خلک چې د 1.5 نه ګران به نه خرڅوي خو چې کوم د عام صرافان خرڅي نو دوی قانوني خلاف ورزي کوي نور ګناه پکې شرعي لحاظ سره پکې سود نشته دی خو قانوني خلاف ورزي د دانې دی کول پکار داسي د منځګزار مخې ته تیرېدل عزتمند او عظیمه ګناه ده تاسو دا کوي لویه ګناه ده بعض روایتو کې راځي چې انسان ته د دې ګناه پته ولګي ټول عمر به الته ولاړ یو تیر بنشي په غزه به شي اوچ کلک شي نو د دې وجنه خود دینه من راغلی چې یو منځګزار په لار کې ودرېږي لکه حضرت سلام اوسرخیږي بعض دا مینځ والا لار ده ټول ته پته ده چې به بعضی کسان سنت کور کې کوي یا بعضی بل صف کې کوي نو او دغه تنیتونه تړي نو دا دي کې دا ګناه کې شریک دي نو په لار کې به موږ ودرېدل نه من راغلی دا او د منځګزار مخې ته تیرېدل نه من راغلی دا نو دي کې د افراط او تفریط نه کډوانه خلک د دې خیال ساتي جی سحر مون چې چانه قضا شي یا هر مون چانه قضا شي نو بعضی علماو به کې ترتیب مقرر کړي چې چانه د شپږو منځونو نه کم قضا شي وي نو د بل مون نه مخکې کول پکار دي خو نن سبا اکثر داسې منځګزاري نشته دی ته صاحب ترتیب وای نو بس عام مسله مونږ تاسو ته بیانو او دا اسانه مسله ده هر مون چې تانه قضا شي درې ټیمونو کې صرف قضا مون نه کیږي نور هر ټیم کې مون کیږي بس اسانه خبره چې کله نور راخیږي هغه ټیم کې مون نه کیږي 10-15 منټ چې کله نور ډوبېږي ماښام ټیم کې دغه ټیم کې مونږ نه کېږي قضا او چې کله نور بالکل په مینس کې وي دغه زوال ټیم چې ورته وایي نو طلوع غروب او زوال
د دریو ټیمونو کې قضا مونږ نه کیږي باقي هر ټیم کې کیږي د مونږ مخکې کې او کروسته کې او چار ټیم کې مازیګر نه پسم نفل نه کیږي خو قضا کیږي د سار مونږ نه مخکې رستم نفل نه کیږي خو قضا کیږي او د غرمې نه مخکې کیږي رستم کیږي د مازیګر نه مخکې کیږي د ماخام نه مخکې کیږي رستم کیږي د ماسوتن نه مخکې کیږي رستم کیږي مطلب هر ټیم کیږي سیوا د دې دریو ټیمونو نه جی او په یو وخت کې د شلو ورځو قضا کولای شي حرام پیسې عزتمندو دا یو انسان سره حرام پیسې کدا په حرامه لګي خو حرام شوي که بل فرض یو حلال ذکی لګي نو بیا آیا دته ثواب ملاوي کې ملاوي خمس سره دا حرام مال عزتمندو د دې شریعت لار راوستي چې چا سره د حرام مالی 100% حرام مال وي هغه چې هر طریقې سره نو شریعت وایي چې دا به واجب التصدق دي د دې صدقه کول واجب دي او دې کې ثوابونه نشته بس خبره ختمه که حلال ذکی خرج کې کار ذکی حرام ذکی خاصم ګناه ده یو د حرام مال ګټلې بل حرام ذکی خرج کې نو بیا ډبل ګناه چې حلال ذکی خرج کې او 100% حرام مال وي ثواب دغه پیسو نه ملایويږي ځکه دا خو پردي پیسې دي حرامي پیسې دي نو بس صرف دومره ثواب درته ملایويږي چې د حرام او پیسو نه دي ځان خلاص کو دا ثواب درته ملایويږي چې تا د حرام چیز نه ځان خلاص کو نو دا ثواب درته ملایويږي خو په هر روپۍ درته ثواب نه ملایويږي نو لہذا دا به بغیر د ثواب نه خرج کې جی ملګری وي یو کمپنی د مثلا هغه کې چا حرامه ګټه کړې ده آنلاین کاروبار باره کې ما تاسو ته تفصیل سره بیان کړو چې کومې طریقې سره تا پیسې حرامي وګټلې چې اکثریت حرامي بس هغه پیسې به هم دغه طریقه د غریب لبه ورکې دا یاد لري حرام مال چې کوم دی دا په اداره نشي خرج کولای مثلا جمعات کې ورکې دا څه نشي کولای دا به غریب سړی دی ورکې او هغه غریب سړی ته بم دانه به چې دا حرامي دي ځکه هغه ته پته ولګي چې حرامي دي به هغه اغستلم مکروه دي ځکه هغه ولې حرام شي زوالي هغه ته پته چې دا حرامي دي نو د حرام شي ته هغه خیال ځان ساتي خو چونکه حل ادا دي چې ځان سره خو به نه ساتي نو غریب سړی ته بم دانه چې دا حرام مال دی دا والا بس هغه ته به وروره دا والا गिफ्ट بنو में वाला वर्का सौदा वाला पे वाला शीशे पे वाला अर्स को चवर के او مثلا د صدقې بنو में वर्का خو صدقې نیت په بګنه کې ځکه ثواب درته نه ملاويږي جی وای جی شاباش د پنسوخ کا تکول عزتمندو یو حکم سره او ویم عام دی کنه مون سره خاص دی پنسو حکم زمون علماء کرام دا عام دی عام حکم دی دا مون سره تعلق نه لري خو موږ کې زیات ادب سره د دل پکار دی نو دی وجنه کله کله مولایان وی پنسیو چته کوي هغه د دې وجنه وی چې دلته په د عمل راشي نو ځکه دي شي بار به په دې باندې عمل راشي لکه روزه کې انسان د ډیر ګناہوں نمونې شي به هغه رستم نه کوي بس وی بس اسې ماده شو نسوار مې پرې غوښته به نور نه کوم عادت مې شو دا عام حکم دی اوس د دې حکم څه دی آیا که انسان پنسیخ کته کوي بعض علماء کرام دا کبیره ګناه کې شامل کړي کبیره ګناه کې لوی ګناه دا بغیر توبې نه ویني معاف کیږي ځکه دی باندې وعید راغلی دی او کوم سیس باندې چې سزا راشي نو هغه کبیره ګناه یو د کبیره ګناه تعریف داده او حدیث کې راځي چې کم انسان پنسي لاندې نو د خپې په جهنم کې سوځيږي نو دی وجه بیا بعض عالمان وایي چې دی کې دوه خبرې دي یو ظاهری پنسي مخکته کول دي دویم نیت اعتبار مو سره شته خو چې دی انسان پکې د تکبر نیت وي یو غفلت د وجه نه وي انسان ته پته نه لګي کله کله سار راپاسي کې پنسي ښکته کړي ډیر سات ناشتي چې راپاسي کې د پنسي ښکته او دا چې ډیله بازي کسان یې پرتوک ډیله ساتي سات پسې چې کوم دی پرتوک کته کیږي خداغه دې دانه وی چې ز پرتوک کته کوم نو بیا وی په دغه صورت کې دانه دی ګناګار او د تکبر د وجه نه چې کین بیا عظیمه ګناه ده جی یو انسان وای مړ شو د روزو د منځونو فدیه د جمعات کې ورکول شي نه